السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. سندر خټک عزتمنو د خپل خاوند سره په لومړني ځل باندې په سوشل میډیا باندې راغلل. راځئ مینوال تاسو سره زه نن دغه ویډیو شریکوم. ما سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وکړئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې. سندر خټک او خرم شاه عزتمن دا دواړه ملګري وو چې خرم شاه اخره کې مجبور شه په سندر خټک باندې اف آی آر هم کاټ کولو چې بیا 8 ورځې په سندر خټک یعنی په جیل کې تېره کړې او وی ویله ویل ټکوله او بیا اخر کې سندر خټک حقیقت بیان کو. وی ویل چې او خرم شاه به غلط کارونه کول، ما به نه د دغې دپاره یعنې ویډیوګانې سازولې چې سبا به هغه کس چاته کې د دې خبره ونه منله نو بیا به هغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې یعنې وایرل کولې، نو د دغې یاره به د دې د خلکو پیسې ورکول، هغه پیسې به بیا ما دا دواړو په شریکه باندې خوړلې چې اخر زه یم په دې کې ایسته راګیره کړله او ما سره همدغه شانتې کار وکړلو، نو زه بیا مجبوره شوم چې ما د دې ویډیو شیر کړله. سندر خټک عزتمنو ډېرو کسانو همدغه دعوه هم کړې چې دې واده تر اوسه پورې نه دی کړی. عزتمنو دې واده کړی دی په لومړني ځل باندې، یعنې دا په سوشل میډیا باندې خپل خاوند سره راغلله او دې بار بار دغه شانتې د ټیک ټاک په لویو ویډیوګانو کوم هم ویلي دي چې او ما واده کړی دی او نن سبا به مې یعنې بچي خو به مې وشي. عزتمنو دغه واقعه حقیقت ته دې کې څه دروغ نشته دی. ډېرو کسانو د سندر خټک ته د واده دپاره اپر هم کړی دی، خو سندر خټک ورته ویل چې د ځان نه یعنې وشرمېږئ. زموږ د ساتنه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان و چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.